د روټۍ په خوړلو م راغلي ده او ښه ښایسته مطلب ګرځي راګرځي او د څونه وخت نه کینسر و؟ تقریبا د په جنرالي هسپتال کې یو کال علاج له ما وکړ، هېڅ دغه ونه شو. اپریشن یې 95 ټکونه ورکړي په خبره پوه شوې. ټول بدن یې ورشکولی، اوس به وګورې دلته دم په ګرځېدو م نه یو ځل راله؟ یو ځل راغلی ده، صرف دا مې دویمه پیره ده. په دې یو ځل باندې مطلب د روټۍ په خوړلو یې شروع کړې ده او ګرځي راګرځي پوه شي. مطلب موږ ښه مطمئن یو چې مطلب مریض په ښه کېدو کې د خیر روان. پرچې مې ته ځکه وویل چې پرچې موږ نه دي راوړي که نه، موږ له پاتې شوي. او دم نه مخکې څه حالات وو؟ د دم نه مخکې د روټۍ به یې وخوړه، الټۍ به د مخ سره به یې الټۍ کولې، بېرته ګرځوله به یې روټۍ، اوبه به یې دغه کېدلې پوه شي. مریض ما اوس دلته ناست یم چې دغه م دی پوه شي. او دا دوی چې دا انشاءالله تعالی دقسې د کینسر مریضان به ورسره ښه کېږي. او صرف مونږ شناختی کارت به په دې وجه ګورو، کاغذونه به په دې وجه ګورو چې ډېر داسې خلک شته چې هغوی بیا د دې نه یو تجارت جوړ کړي. زما پلار بیمار دی، زما ورور بیمار دی، مسکې څوک بیمار نه وي، دا دوی والی اوسي، دا خو مستند شی دی او مفته ده. په هغې هلته کې په مخکې باندې چې کوم دی خرڅ کې په 15,000 په 10,000 یا ورته مخکې ووایي چې زه ته لاړ شه او دا ماله راوړه، زه به تاله پیسې درکړم. نو مونږ به مریض په خپله ګورو، شناختی کارت به یې ګورو، کاغذونه به یې ګورو چې صحیح سړي ته دا د الله تعالی د نوم دوی ورسي. راځئ اسلام آباد نه څه مسله ده؟ کینسر مسله دا د کینسر دارو د موږ درکړه د الله په نوم باندې. دا به د جوار د 4 دانو مره یا د 3 دانو مره داسې یو سپک تلې د خوراک نه 20 منټه وروستو د تړم اوبو سره اچوئ. یو میاشت پس ولا ټیسټ کوه، انشاءالله ټیسټ به پاک راځي. او چې د 0 کالو کینسر د الله په حکم، دا د الله په نوم دی مفتی، دا ولا ورکو 3 ټیمه د خوراک نه 20 منټه وروستو ښه. او انشاءالله تعالی یو میاشت پس به ولا ټیسټ کوې ښه، او تړم اوبو سره ځه. دا به دومره اچوي، یعنې د جوارو 3 دانې یا 4 عمره مچولی شي. د خوراک نه 20 منټه یا پاو وخت بعد ګرم اوبو سره بس یو 20 ورځې پس یو ټیسټ کې په خپله به د کینسر پته ولګي. دا ولې دا د الله په نوم مفت دی. د کرک نه راځي څونه وخت نه کینسر دی؟ دا 2 میاشتو نه کینسر دی. دا دارواله دا به د جوار د 3 د 4 دانو مره به ورکې. څونه وخت نه کینسر دی؟ کینسر دی. دا دارو له موږ د الله په نوم باندې مفت درکو ښه. د خوراک نه 20 منټه وروسته به دومره تعداد کې اچوئ ښه، ګرم اوبو سره ښه. ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل صد احترام د دین الاسلام مخلصو، مونږه د پوره دنیا مسلمان چې چرتم دی او مسلمان دی او د انسانی تقاضې سره که کافر ولی نه وي، خو انسانی تقاضې سره الله تعالی دې کافرو ته ایمان نصیب کړي او الله تعالی دې د ایمان په دولت باندې سرشار کړي او الله تعالی دې د ایمان په دولت باندې سرفراز کړي. مختصر دا وایم چې ویډیو را نږدې نشي دی و پکې خاص ځایان راولي. بیا مونږ د پوره انسانیت دپاره د کینسر دارو خپل چې کومه د ډېر وخت نه پیزه لګیومه هغه نسخه هم تیاره کړې ده. دغه نسخه ده، دا د کینسر د ډېر وخت نه زه په دې کې لګیومه. دا دارو مونږ تیار کړي، خو دا به مونږ صرف او صرف د الله تعالی په نوم باندې مفت ورکوو. د دې به 1 روپۍ هم نی. که چا د دې 1 روپۍ دلته طلب کا نو هغه سړی دې ما ته وښودی شي. خو بله دا ده چې دا مونږ کوم د کینسر مریضانو له ورکوو نو د کینسر مریض به خپله ګورو، د هغه به کاغذونه هم ګورو او د هغه به شناختی کارت هم ګورو. ځکه چې ډېر کله داسې شي چې یو شی کار کوي نو داسې دا 2 نمبر خلک راشي او دا خبره کوي چې زما پلار په کینسر مریض دی، زما ورور په کینسر مریض دی، زما کور والا د کینسر مریضه ده.
او دارو ولا راکو هغه دارو بیا وړي او بیا خرڅي مخکې نه بیا باندې پیسې اخلي. نو موږ به داسې نه کوو. موږ که یو سړی او د کینسر مریض وي نو هغه د کینسر مریض به موږ هم ګورو، د هغه کاغذونه به هم ګورو، د هغه شناختي کارت به هم ګورو. نو په دغه شکل کې به موږ د کینسر دا دارو د الله تعالی په نوم باندې ورکوو. نو دا یو میاشت به استعمالی. پس د یو میاشت نه به دا بیا ټیسټ کوي. د ټیسټ نه وروستو دی به 90%، 80% او 70% دومره به د ده دا کینسر ښه کېږي. نو چې کینسر یې ښه شي 70، 80، 90% او دا دارو یوسي او دې سره ښه شي، الله تعالی پکې دله صحت ورکي. نو هغې نه وروستو بیا چې د ده څومره د وسه کېږي چې همدې شکل کې به موږ له پیسې راکوي. پیسې به ترې موږ غواړو نه، چې څومره د ده وس کېږي چېرې زه دا د دارو د جوړولو دپاره د مسلمانانو د ښېګړې دپاره نو د چاندې شکل به هغه د 10 روپۍ ولې ني، هغه د 1 لک ولې ني، هغه د 10 زره ولې ني، هغه د یو د 10 نوټ ولې ني. نو د چاندې په شکل کې به بیا دغه ملګری به د الله تعالی په نوم د دې غریبانانو د کینسر د دوی دپاره به موږ سره چانده اچي. خدا به کم مریضان به اچي چې کم مریضانو ته ښېګړه وشي. نو دا به د الله تعالی په نوم ورکو. دا یوه خبره شوه. رونو زمونږ د تلیسیمیا مریضان الحمدلله په سوونو په زرګونو مریضان زمونږ جوړ شول د تلیسیمیا. هغه ماشومانان چې کوم ماشومانانو دارومدار په وینه باندې دی، په میاشت کې ورته 2 ځل 3 ځل 4 ځل وینه خېجولی شي، نو هغه ماشومانان مونږ له راځي. هغې له مونږ د الله تعالی په نوم باندې دارو ورکوو. 3 قسمه شیزونه ورکوو، بعضې ته 4 قسمه شیزونه ورکوو. او په سوونو مریضان موږ سره الحمدلله ښه شول. نو د کینسر مریضان، د تلیسیمیا او د کینسر د رسولو مریضان دا به دارو مونږ دا تلی به وله د الله تعالی په نوم باندې ورکوو. بل مونږ یو بله نسخه باندې کار روان کړی دی. هغه د فالج مریضان چې د هغوی دارومدار په دې باندې چې په 2 کسانو لاس واچي، په 3 کسانو لاس واچي او باتروم ته یې بوځي او ډېر حد درجې تکلیف یې ورته، هغوی له مونږ کار شروع کړی دی. اوس خو دا مونږ دمه م وله کوو، خپلې کامن 200 یا 500 دارو م وله ورکوو. خو هغې له مونږ یو کار شروع کړی دی. انشاءالله تعالی زیات نه زیات 10-15 ورځو کې به د هغې دپاره مونږ یو څه شی به راوباسو، داسې مستند علاج بالغذا چې به کار کوي. او دا به زموږ ایمان چې هغې له به مونږ مفت اعلان کوو. خو فلحال د کینسر مریضان که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي او ډاکټرانو واپس کړي دي، نو هغه مریضان هغوی ته درخواست دی چې دا دارو به مونږ د یو الله په نوم د ثواب په نیت او د صدقې جاریې په نیت باندې به وله مونږ ورکوو چې د دې مریض ورسره 70%، 80% ګزاره وشي او کینسر یې ښه شي، جراثیم د کینسر وسوځي. نو هغې نه وروستو به بیا دا مریض مونږ له د الله تعالی په نوم باندې د خپل مخه چې څه کومه چانده کېږي، پیسې به ترې غوښتل ني، نو هغه به کوي انشاءالله تعالی. خو د مریض شناختي کارت، مریض پخپله او د مریض کاغذونه دا به ضروري وي چې بل سړی په دې شکل په دې نوم باندې چا باندې خرڅ نه کړي. بس صرف دا راز دی پکې فقط. والسلام. الله م ښه د وبال لره. د دې کینسر د دې دارو دا چې کوم د الله د نوم دي، دا چې دي دا به د جوارو د 4 دانو عمره، یعنی 1000 ملی ګرام کیپسول کې چې څونه راځي دغه عمره، نو تقریبا د جوارو د 4 دانو عمره یا د 5 دانو عمره د خوراک نه 15 منټه وروستو یا 20 منټه وروستو، د خوراک نه 15 یا 20 منټه وروستو د جوار د 3-4 دانو عمره یا 1000 ملی ګرام کیپسول چې دی دغه عمره تعداد کې، یعنی 1000 ملی ګرام کیپسول کې چې څونه دا صفوف راځي دغه عمره تعداد کې به د خوراک نه وروستو 15-20 منټه بعد د خوراک نه د نیم ګرم پانی سره به دا تاسو استعمالوي. هر قسم کینسر چې وي دا یوازې کینسر کې به کار نه کوي، دا که په بدن خارښ وي، که په دماغو بوج وي،
که په بدن کې شوګر وي، که په بدن کې دردونه وي، که وینه خرابوي، توبه، که ایډز وي، دا په دغه ټولو کې کار کوي او د الله په نوم ده، مفت ده. خو یاره مریض به مونږ شناختي کارډ هم ګورو، کاغذونه به هم ګورو او مریض به پخپله موجود وي. دا شی دی.